أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ آیت نمبر 40 دے 40 نمبر آیات د سورة بقری. دا منگ ابتدا کی ویلیو چی سورة بقرہ سلوری سیدہ اول ایسا د 96 نمبر آیات د آخرہ پوری او پدی کی بیا سلور بابونو. اولنے باب د ابتدانا د 21 نمبر آیت پوری، دویم باب دا غزینوالا د 21 نا تر د 39 نمبر آیات پوری هم فیا خالدون سرا د دویم باب ختم شو. وزد یا بنی اسرائیل آیت نمبر 40 نا د دې سورۃ بقرہ د اولی سی دریم باب دی. دا 48 نمبر آیت پوری دا دریم باب چلیگی او پدی باب کی خطاب خاص دے ورستو دا خطاب عامنا. مخ کی عام خطابو یا ایوہ الناس عبدو، اے انسانانو ایر تمام دنیا خلقو دا اللہ رب العالمین بندگی و عبادت وکئی. عام خطابو طول انسانانو تا وصلی رب العالمین خطاب خاص ذکر کئی بنی اسرائیلو تا چے بنی اسرائیلو تاسو خدا اللہ بندگیو کئی کنا و تاسو باندی اللہ رب العالمین څومره نعمتونه کړلی. پدی باب کی دری پلیتای دری غلط کارونا د یهودیانو به ذکر شي. د یهودیانو د مشرانو دغه بنی اسرائیلو د مشرانو یو دا چې دی ظالمانو با د الله رب العالمین په کتاب کی تحریف کا او بدلون بیکاو د ځانه به خوخه شو نو څه به کې وردن دکړه او که خوخه به شو نو څه به تراويسته. قرآنی که دا اللہ کتاب تورات آغای دا خپل مرزی گرزولیو. دویم پلیتی پدیو کی داوا کتمان حق بے پٹاو حق مسئلہ آغای پٹاولا. او دریم غلط کار او خباست پدی کی ترک العمل چی عمل انکو پخپل علم باندی. او داغی مقابلہ کی اللہ رب العالمین دری خیست صفتنا د مومنانو ذکر کئی. اول نمبر صبر چی مومنان صبر کئی پا تکالیب باندی پا مصیبتونو باندی او دا اللہ پا تابیداری باندی. دویم نمبر آغی صلات منس کئی عبادت بدنی کئی. دریم نمبر ایمان بالآخرت پا آخرت باندی ایمان لری او بیا ترغیب دے او بیا یرا دا آخرت دا او دا باب بیا اخلاص شی. اللہ رب العالمین و یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام. اسرائیل علماء ذکر کئی کہ اسراء دا د عبرانی جب لفظ دے عبرانی دا
دا عربی لفظ نه دی عبرانی دا ها بیا عربی ته منتقل شوی دی لکه ډیر داسې الفاظي چې هغه د نورو ژبو پښتو سره مکس شوي دي نو دغه شان د عبرانی دا لفظ بیا استعمال شوی په عربی کې دی و اسراء په عبرانی ژبه کې معنی دا بنده عبد بنده او د ایل معنی دا په عبرانی ژبه کې الله نو اسراء معنی بنده او ایل معنی الله د الله بنده د الله بنده نو ردی اسرائیل معنی شوا عبد الله د اسرائیل معنی دا د الله تعالی بنده نو دلته دې معنی دا شوا چې اے د یعقوب علیه السلام اولاده ځکه دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب اگر چې اوس هغه کافران دي ظالمان دي بيدینه دي خدای اسرائیل دا لفظ د څه بد نه و دا لفظ بد نه دی هغه خلق اوس بد دي اسرائیل دا لفظ د یعقوب علیه السلام لقب یعقوب علیه السلام ته دا نوم اخیسته کېده او درې معنی تاسو پیژاندا د الله بنده یا بنی اسرائیل اے اولادا د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما هغا انعمت علیکم چما انعام کړی دی پتا سو باندې و اوفو او پروالیو کئی بعهدی پلوزن زما باندې اوفی بعهدکم زب پروالیو کم ستاسو پلوزن باندې او ګور په بنی اسرائیل باندې په مخ د زمکا د ټولو نه زیات نعمتونه په بنی اسرائیل باندې شوي دي او د ټولو نه غټ ناشکر هم دادي بنی اسرائیل باندې دومره نعمتونه شوي دي چې انسان حیران شي قرآن کریم دا غینه ډک دی سورۃ مائده 20 نمبر آیت کې الله رب العالمین وای پتاسو کې پیغمبران پیدا کړه پتاسو کې بادشاہان پیدا کړه او ډیر نعمتونه پتا شو باندې کړی دي نو دغه نعمتونو دار آیات کوي او دې قدردانی وکي واوفو بیاهدی پرواله وکي پلوزونو زما باندې اوفي بیاهدیکم زب پرواله وکم ستاسو په وعدو باندې ستاسو د وعدو پرواله وکم ما چې در سره کمی وعده کړلی او کمی وعده چې شوي دي نو قران کریم کې هغه ذکر شوي دي سورۃ بقرہ 63 نمبر آیت کی بیا انشاءاللہ را بشی سورۃ بقرہ 83 نمبر آیت کی براشی 84 نمبر آیت کی سورۃ آل عمران 187 نمبر آیت کی براشی او سورۃ مائدہ 12 نمبر آیت کی براشی چې دیو باندې الله رب العالمین ور سره سوادي کړی وی او د دیو سره الله رب العالمین الله سره سوادي کړی وی او د دیو نه کوم وادي غستی وی او فی بیاهدیکم زب پرواله وکم ستاسو په لوزونو باندې و ایا یا فرحبون او خاص زمانه ویریږي و امنو ایمان راوړی بما انزلتو پاس باندې چې ما را لېږل دي مصدقا لما معکم تصدیق کون کې دا کتابونو چې تاسو سره دي دا قرآن خو ستاسو د کتابونو تصدیق کوي چې هغه کتابونو کې څه دي نو د هغې وضاحت کوي د هغې نچوړ دی په دې کې ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافر به اولنا کفر کوونکي په دې قرآن باندې او په دې پیغمبر باندې الله رب العالمین بنی اسرائیل توای چې ګوره تاسو خو اول کفر ته مخکې کېږئ که نه تاسو خو پویه خلک یئ ځکه کفر ته مخکې کېدل دا چې کوم نه نو د زړه او د عناد د وجې نه وي الله وایي کونو مقداما فی الخیر وکونو اذنابا فی الشر د مطلب د دې دا شروع دی آیات چې تاسو په خیر کې مخکې شئ او د شر په کارونو کې د هغې کې وروستو شئ د خیر کارونو کې مخکې والی وکئ د شر کارونو کې مخکې والی مه کوئ ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافر به اولنا کفر کوونکي په دې قرآن او په دې نبي علیه السلام
ولا تشترو زکا دیو مولیانو پویا خلقو نو چې چاوا دی عام خلقو چې بکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ته خبره کوله هغه ویل پلان کې مولوی صاحب چې دینه منی او پلان کې څومره غټ مولوی صاحب دی پلان کې څومره غټ دی نو دا یو دلیل جوړې ده دیو جن وسم دقه قصه ده دلیل جوړ شوی بعض خلق او هغه مخکې شوی شهرت حاصل کړي نو چې څه کوي نو ټول خلق وای دغه چې دسی کوي نو کله کله هغه په خدای باندې رواني او هغه اوس د هغه کوپر او هغه چې گمراه شوی دی او هغه بيدینه شوی دی نو دا هغه ډیر لوی سزا ده ځکه وجه دا د نور خلقو د پاره پول ساز شوی دی پول او نور خلقو له دلیل دی ولا تکونو او مکیږي تاسو اول کافرین به اولنا کوپر کون کی پدی باندې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا او مغوره کوي زما د آیاتونو په عوض کې ولا تشترو او ما اخلی بآیاتی زما په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا قیمت د دې دنیا لګي ما اخلی په عوض د آیاتونو زما کې د دنیا لګا ګور لګا ما اخلی نو مطلب دا چې ډیر اخلی مخکې داسې خلق تیر شوي دي په دنیا کې د مولیانو په نوم او هغې د دې آیات نه به داسې دلیل نیوه وی الله وایي چې لږ ما اخلی او ډېر بیا اخیسته وی لږ ما اخلی د الله د لږ نه منع کړله نو صحیح پویه پې نه و مطلب د دې دا چې لږ ما اخلی نو ټوله دنیا لږه ده د دې آیات مطلب دا چې لږه نو ډېره خو په طریقه اوله ناروا شوه ټوله دنیا که د چا سره شي الله دې ته لږه ویله سورت توبه 38 نمبر آیات او سورت نساء 77 نمبر آیات کې به ان شاء الله تعالی راشي چې دنیا لګا ده دنیا لګا ده ټوله دنیا هم که چا سره شي نو دا لګا ده دا ډیر نه ده الله ما اخلی په آیاتونو زما باندې قیمت د دې دنیا لګي قران کریم د دې مسالې نه ډک دی چې د الله رب العالمین په دین باندې با دنیا نه اخلي او که چا په دنیا واغستلا نو دې بدترین گناهګار دی بدترین په دین باندې دنیا ګټل دا لوی جرم دی په شریعت کې د دې وجه نه عزتمندو یو دا دین باندې څه حاصلول دا یو غټ غل دی چې په دین باندې د غلا کوي او دې مثال داسې دی تاسو زه ویما که مثال په طور باندې یو سړی د بهر نه راغی او دا د جماعت پنکال لري څوک غل نه پیدا کوي خو بیا هم د غلو دور دی چې هغه راغی د جماعت نه هغه مثال په طور باندې دا پنکه را پټوله الله دې چاله دا وس نور کوي پنکه یې پټوله هغه د بهر نه راغی اوس دې پنکې ته وررسي نه هغه راغی څه بلاکونه یې کېښو د پاغې باندې د پاسه وروختو پنکه یې کولا وکړه او ویې وړه یا هغه بل څه شی پړوی وغیره بل څه شی راواغستو باغې باندې وروختو او دا پنکې کولا وکړی وړله یو دا غل دی دویم غل ته ګوره اوس د تاسو د مثال باندې پوه کوم دویم غل داسې دی چې یو غل لاغې هغه اوس دې ته ورسي نه خو پړوی نه رالي بلاک نږدي قرآن مجیدونه په یو بل باندې د پاسه کیدي او په دې باندې ودرېږي او دغه غلا وکړي اوس دې کې غټه ګناه چا وکړه دوانو ګناه وکړه خو غټه پکې چا وکړه چې قرآن مجیدونو نه پړوی ځان له ساز کړه میز یې ساز کو په هغې باندې وروختو دقه مثال د دنیا چې یو انسان په دنیاوي کارونو باندې لکه ډنګ ټکور باندې دی ځان له مال ګټي په یو څه باندې دیم ګناهګار دی خو چې په قرآن یې ګټي نو دا غټ ګناهګار دی په قرآن کریم یې ګټي لکه قرآن کریم هغه ذریعہ د دنیا ګرځول ده یا چې کوم دی نو مدرسه یا جماعت هغې باندې او دې دنیا حاصلی د دنیا شهرت د دنیا مال نو دې غټ ګناهګار شو دی بل نه دا الله تبارک وتعالی دې نه منع کړله سورت بقره دقه 41 نمبر آیت شو دغه شانته کې ورپسې سورت بقره 79 174 سورت آل عمران 77 187 199 سورت مائدہ 44 سورت توبہ 9 او سورت النحل
95 نمبر آیات. په دې ټولو آیاتونو کې الله رب العالمین دا خبره کړله چې په دین باندې به دنیا ماخلی. پیغمبرانو هم دا خبره کړې وه. کم یو پیغمبر چې راغلی و نو هغه خلکو ته دقه خبره کوله چې په دین باندې زه پیسې ناخلمه. سورت انعام 90 نمبر آیات، سورت یونس 72، سورت هود 29، سورت یوسف 104، سورت شعراء 109، 127، سورت فرقان 57، سورت سبا 47 او سورت سواد 86. په دې ټولو آیاتونو کې پیغمبرانو دا ویل دي چې منګه ستاسو نه څه د دنیا څه لالچ نه غواړو، دنیاوي څه غرض هم نشته. مقصد په دین باندې منګه دنیا ګټل نه غواړو چې په دین باندې دنیا وګټو. ځکه دا د دغه غل مثال دی چې هغه قرآن مجیدونو باندې خپیږ دي. مقصد دا چې د قرآن کریم د خپل د دنیا د حاصلولو ذریعہ ګرځول ده. د دې باره کې احادیث هم ډیر دي، خو د هغې نه یو څو وایو. یو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي قرآن لولئ، په دې عمل کوئ، خو قرآن کریم نه مخ ماړوئ، په دې کې زیاتې مه کوئ، په دې باندې خوراک مه کوئ چې قرآن کریم هم د خوراک ذریعه ګرځولي، او قرآن کریم باندې خپل ځان مالداره کوئ ما. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قرأ القرآن فلیسأل الله به فإنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې قرآن کریم ولوستو او په دې باندې بیا سوال وکړه د خلکو نه، نو فإنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي څوک چې قرآن لولي نو د الله نه سوال کوي، د الله نه دی غواړي. او که چرت فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. قیامت ته نږدې به داسې خلک راشي قرآن به وایي او بیا به خلکو نه سوالونه کوي. دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. چې چا قرآن کریم د دې لپاره وایا چې د خلکو نه په خوراک وکړي، د خوراک د لپاره قرآن کریم وایا چې قرآن کریم وای څه ختم وکړي، قرآن کریم وای او په هغې باندې خوراک وکړي، د دې لپاره وایا دی په ورځ د قیامت باندې راشي او د دم مخ به تش اډوکي، په هغې باندې به غوښه نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل خپلو ماتحتو ته رعیت ته ویله لا تأخذوا علی کتاب الله اجرا، د الله په کتاب باندې مزدوری ماخلی او په هغې باندې دنیا مغوره کوئ. فتسبقکم الزنات الی الجنه، کنه ای مولیانو ستاسو نه به زناکار خلق جنت ته مخکې لاړ شي. که چېرته په دې باندې تاسو دنیا ګټل مقصودي، په علم باندې په قرآن کریم باندې تاسو دنیا ګټل غواړئ او دام د ځان پیش کوئ د آخرت دپاره او ګټئ په دنیا، نو ګورې یاد وساتئ چې ستاسو نه به زناکار خلق جنت ته مخکې لاړ شي او تاسو به لا پاتې یئ. دې مسله کې ګوره اوس تفصیل په دې کې دا دی د الله رب العالمین خدمت، د الله رب العالمین د دین خدمت دا په دوه قسمه باندې دی. یو د الله رب العالمین د دین هغه خدمت دی چې په مسلمان باندې فرض عین دی. فرض عین دی پی فرض عین مقصد دا دی چې خاص په دې سړي باندې دا لازم دی او دارنګې په ده باندې لازم دی که دی نه کوي نو ګناهګار دی. که ستاسو خیال دا مونځ په موږ باندې سره فرض عین دی، مونځ په موږ باندې فرض عین دی، روژه فرض عین ده، که کم یو چا ونه کړه یو حقه ګناهګار دی، چا مونځ ونه کړه حقه ګناهګار دی. هر یو کس باندې فرض عین په هر فرد باندې لازمي دی، خاص په ده باندې. دا یو قسم عبادتونه شو. دویم نمبر عبادت هغه دی چې په هغه مسلمان باندې فرض عین نه دی بلکې فرض کفایه دی. فرض کفایه دی مقصد دا دی که ده وکړه خو ثواب به وشي او که ده ونه کړه بل چا وکړه بیا هم د ده غاړه ازاده ده. لکه ټول علاقه کې یو چې کوم دی نو یو بیان کوونکی نشته دی، نو بیا چې یو عالم شته نو په هغه باندې دا فرض عین دی چې دی به بیان کوي.
خو که په نور علاقه کې بیان کوونکي علما شته نو بیا په دې نورو باندې لازم او فرض عین نه دی، بلکې چې یوم بیان وکړه یوم قرآن وایي د نورو غاړه پې آزاده شوه. او دغه شان کې اوس ګوره په دې کې په دې اول قسم باندې د اول قسم چې کوم ما ذکر کا اول قسم چې فرض عین عبادت په چا باندې په دې کې روپۍ اخیستل او په دې باندې خوراک کول دا بالکل ناروا دي. چې چا باندې کوم عبادت فرض عیني په هغې باندې تنخواه اخیستل، په هغې باندې روپۍ اخیستل، په هغې باندې دنیا لالچ کول دا بالکل ناروا دي او حرام دي. او دویم قسم هغه چې په چا باندې فرض عین نه دی، په هر کس باندې فرض کفایه دی نو په هغې باندې اخیستل بالکل جایز دي. په هغې باندې اوس دا لکه مونځ دی نو دا فرض دی. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، چې مونځ دا په مسلمان باندې دا فرض دی، په مؤمنانو باندې فرض دی په وخت مقرر باندې، چې څوک هم بالغ شي هغه به مونځ کوي، کالک دی که جنۍ ده. اوس که ته مونځ نه کې او یو سړی تا ته وایي راځه ته مونځ کوه او تاله به زه 100 روپۍ درکومه، 100 روپۍ به د هر مانځه کې درکومه، 500 روپۍ به د ورځې او مونځ کوه، نو نه دا مونځ کېږي او دا روپۍ هم حرامې دي. تا ته څوک وایي راځه مونځ کوه لکه خپل ځان له مونځ کوه، تاله به زه د یو مانځه 100 روپۍ درکومه او ته مونځ کوه، ته کور مونځ مه کوه راځه جومات ته تاله به 100 روپۍ درکومه. دا روپۍ اخیستل اوس دا حرامې دي، ناروا دي او مونځ هم نه کېږي، ټکې مونځ نه کېږي. دویم اوس ګوره په دې کې امامتي شوه، دا خو خپل مونځ خبره وه. امامتي ده نو امامتي په چا باندې فرض عین نه ده، مونځ پې فرض دی، امامتي خو فرض عین نه ده. که څوک یې نه کوي نو څه پابندي نشته دی، څوک امامتي کوي یو ښه خبره ده، که نه یې کوي نو په ده باندې لازم نه ده، نو په دا په ټولو باندې نه ده فرض، بلکې که یو انسان هم کوله په ټول علاقه کې، په کلي کې، په محله کې، په جومات کې یو کس داسې و د نورو غاړه په دې سره ازادېږي نو او فرض نه ده چې خامخا په دغه جومات کې به ته امامتي کې، بلکې ته ځان له په بل جومات ته هم تللی شي، صحرا کې مونځ کولی شي، بل ځای هم کولی شي، کور هم کولی شي، پټي کې هم کولی شي. نو دلته چې دی جومات ته راځي نو په ده باندې اوس بیا په دې وقت باندې دا هم په دې مونځ باندې نه وي، که په خبره نیت د مونځ شو بیا هم حرامې دي، بلکې د ده به نیت دا وي چې دا د دې وقت روپۍ زه اخلم. صرف د جواز په درجه کې دي او علما کرام دا هم وایي چې په دې باندې به انسان ځان مالداره کوي نه، دا به هم د ضرورت مطابق اخلي، داسې نه چې دی بالکل چې کوم ده نو د ټولو خلکو نه دی مالداری او په دقه د زندګۍ د ژوند د تیرولو دقه یي او د دې نه علاوه نور سوچونه فکرونه هغه دی نه کوي، بلکې دقه د زندګۍ مقصد ګرځولی چې په دې باندې زه صرف په دې مونځ باندې زه روپۍ ګټل غواړم نو بیا به دا حرامي، بلکې مقصد یې دا دی چې دا زه د دې وقت روپۍ اخلم، دا کم خپل وقت دا زه دې ټیم له مې ورکړی دی چېرته نه ځمه، بل ځای ته لاړ شم، غم یې را سره، فکر یې را سره، جنازې دي یا منځونه دي او نور چې کوم داسې د هغې سره تړلې خبرې دي نو په دې باندې بیا پیسې اخیستل بیا به جواز په درجه کې. دغه شان د قرآن کریم تعلیم دی، لکه ماشومانو ته څوک قرآن کریم ښیي، د قرآن او د حدیث د هغې تعلیم چاله ورکوي، نو اوس که بل څوک نه و په ټوله علاقه کې بل قرآن کریم ښودونکی څوک نه و، صرف دی نو په ده باندې بیا لازم دی، فرض دی، بیا په ده باندې روپۍ اخیستل جایز نه دي. ها که نور ډېر ګڼ خلک شته دی، قاریان ډېر شی دي او یو قاري ته ونسي نو بیا د هغې له روپۍ ورکول هغه جایز دي او هغه بیا اخیستلی هم شي. دغه شان څوک زکات راغونډوي نو زکات ورکول دا خو فرض دي، خو راغونډول خو فرض نه دي که نه، نو څوک تا مقرر که، لکه اسلامي حکومت کې دا ترتیب شته، نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې مو، صحابه کرام په دور کې مو، 2-3 کسان به مقرر کړه چې تاسو زکات راغونډوئ د خلکو نه، نو هغه په دې کلو کې ګرځېده، زکات روپۍ د زکات عشر دا به راغونډول، نو هغې له تنخواه باقاعده مقرر شوې وه، حالانکې زکات ورکول خو فرض دي خو زکات راغونډول خو فرض نه دي، نو په دې باندې بیا اخیستل جایز و. او بیا د خلفای راشدینو په دور کې
باقاعده د دې لپاره د امامانو د لپاره د قرآن او د حدیث د ښودونکو د لپاره هغې د لپاره بیا تنخواګانې مقررې وي، ترتیب د هغې د لپاره. اوس دا شو د دم مسلې له د دم څه مسله ده چې په دم باندې روپۍ اخیستل صحیح دي او که نه دي، ځکه دم هم ته قرآن وی که نه، نو قرآن خرڅول دي داسې ښکاري ذهن ته دا خبره ده چې یاره دم قرآن پې ته ووایه سړی د دم که روپۍ اخلي، نو په دې باندې هم روپۍ اخیستل بالاتفاق جایز دي، جایز دي بالکل دا ثابت دي. خو کاروبار به ترې نه جوړی چې کارډونه دې چاپ کړلي او دکان دې کولاو کړی دی چې یاره زه دمونه کوم، نو دا بیا په دا کاروبار جوړول دا چې کوم ده نو دا ټیک نه دي. ها چاله دې دم وکړه او په هغه ټایم دې د هغې نه څه واخېسته باقاعده دې ورته ووایې چې دومره روپۍ راکړه هم جایز دي. که ستاسو خیال یې هغه سورت فاتحې په تفسیر کې هغه حدیث ویلی شوی چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه لیږلي او هغه صحابو کې یو کس د دیو را روانو نو هلته بل داسې د علاقې مشر و هغه لړم چیچلی و یا مار چیچلی و، دیو پسې راغلی و موږ له دم وکړه، چې دم یې ورله وکړه هغه ته یې ګړې بیزې واخېستې او تقریبا 40 ګړې بیزې ترې واخېستې، لږه لږ یې هم نه واخېستې وي، 40 ګړې بیزې ترې واخېستلې په دم باندې سړی ښه شه. نبی علیه الصلاة والسلام له چې راغلی وی موږ داسې کار کړی دی، نبي علیه السلام وی مال هم پکې حصه راکوي. نو که دا ناروا وی نبی علیه الصلاة والسلام بیا داسې نه ویل، نبی علیه الصلاة والسلام وی مال هم پکې حصه راکوي، دا کار صحیح دی. ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، دا په دې باندې اخیستل چې کوم ده نو دا بالکل صحیح دی. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دام ویلیو، نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلیو وما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وتموله، وی کچرتا تا ته په دې سمال لاته او ته به ځان دې ته نیغ نیغ نه کې او دغه شان نه به سوال کې، نو اخلی او دارنګې خپل مال کې دا شامل کا. بله مسله دا ده چې قرآن کریم لوستل او د هغې ثواب چاته بخل، لکه ختمونه چې کوم دي، ختمونه دي مړی ته ثواب بخي، مړی ته ثواب بخي او په دې باندې چې کوم دا ختم د پاره خلق راجمع شي، نو اول خو دا ترتیب راجمع کېدل دا ټیک نه دی، بلکې ختم د پاره بهترینه طریقه دا ده چې ختم هغه هر یو انسان خپل خپل ځای کې هغه دپاره تلاوت وکړي او څومره چې د هغه ثواب بالکل چې کوم دی نو هغه رسیږي، ثواب بالکل هغه ته رسیږي. یو انسان قرآن کریم صورت یاسین وایي یا صورت اخلاص وایي یا صورت فاتحه وایي یا ټول قرآن کریم وایي او هغه چاته وربخي نو بالکل د هغې ثواب رسیږي. دا زموږ د ټولو مسلمانانو عقیده ده چې ثواب رسیږي، خو په دې باندې اوس روپۍ خوراک کول یا روپۍ اخیستل دا جایز نه دي. او که داسې ختم باندې چا خوراک وکړه نو علماء کرام ذکر کوي چې نه د دې لوستونکي ثواب کېږي او نه مړي ته څه بخلی کېږي، ځکه چې د لوستونکي ګناهګار شو او د ده ثواب ونه شو نو مړي ته څه لاړه، مړي ته خو به هله ثواب ځي چې کله دې قاري صاحب ته څه میلاو شو، دې قاري صاحب ثواب وشه نو هله به دا ثواب دی بیا وبخي، نو چېرته به لاړ شي؟ هغه مړي ته به لاړ شي. خو چې ده ته څه حاصل نه شو، دی په خپله ګناهګار شو نو مړي ته بیا څه نه رسېږي. مړي پسې چې کوم خیرات دي په هغې کې ثواب بخلي، نو دا په اتفاق د علماو سره، لکه دې کې چا څه د جواز قول نه دی کړی، په دې باندې که چا خوراک وکړه، روپۍ واخېستله، روټۍ وخوړه، او ځینې خلک داسې وایي یاره وایي موږ له دا اسې ورکوو دا خوراک باندې نه، ګوره دا جایز وو خو لیکن دا عرب داسې جوړ شوی دی دغه خوراک ته بل ټایم کې ورکه که نه ځه، داسې ګپ دی دغه ټایم کې ته چې دا خوراک دی روټۍ دې پخ کړله دا چای ورکې روټۍ ورکې، نو دا بالکل دغه قرآن کریم یې ویل دی را ختم شوی دی ځکه ورکې. که چېرته دا نه وی ته بل ټایم کې داسې خیرات وکړه ځه، بل ټایم کې اسې روټۍ وکړه او خوراک هغې له ورکه، بالکل ټیک د خیرات کولی شي. خو چې کله دیو ختم وکړه نو په دې باندې دا خوراک کول بیا صحیح نه دي. او دغه مسله په دې دغه مسله هم د تراویحو کې قرآن کریم چې ووایي دغه مسله ده بیا. او دا شان بیا دا کم ځای کې چې ګوره دا جواز درجې دي، ما چې ویل چې لږ جایز دي نو هغه صرف د جواز په درجه کې که چا وس کېږي نو په کار ده چې په دغې باندې مو وانخلي، امامتۍ باندې مو وانخلي، که چا وس کېږي. او دغه شان که چا وس کېږي چې د قرآن کریم ماشومانو ته ښایي په دې باندې مو وانخلي.
دا بیا اعلی ایمان خو ګوره کم عبادت کې چې ثواب بخلی کم قرآن کریم لوستو کې هغه ناروا. اوس مثال په طور دسی عبادت قرآن کریم ختم دی چې په کور د برکت د قرآن کریم ختم کې نو په دې کې بیا خوراک کول جایز دي دغه لوستونکو دپاره. دلته ثواب بخل نشته که نه، اسې کور کې اسې ختم کې نو که تا خیرات کړی دی روټۍ دې پخه کړله خیراتي او ختم دې پکې وکړه نو بالکل روټۍ خوراک هم جایز او ختم هم وشه، خیر او برکت به په هغه ځای کې راشي. خو که ستا مقصد دی چې مړي ته ثواب وبخم نو بیا په هغې باندې خوراک کول جایز نه وي. دا اوږده مسله وه، ما مختصرا دا ویله. الله ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، او مغوره کوئ په عوض د آیاتونو زما کې قیمت د دنیا لګي. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، او خاص زمانه ویریږئ. ولا تلبسوا الحق، او مګډ وډوئ په خلکو باندې حق لره بالباطل د باطل سره. مګډ وډوئ په خلکو باندې حق لره د باطل سره. وتکتموا الحق، او مپټوئ حق لره. ګوره والله حق او باطل مګډ وډوئ. حق بیانول او الله حق مپټوئ. حق پټول چې کم ده نو هغه او حق او باطل ګډ وډول هغه چې کم ده نو داسې دي چې باطل په شکل د حق کې پیش کړي. یو شی باطل دی او د حق په شکل کې پیش کړي چې خلق وایي چې لکه دا حق دی او حق پوره کار دی. لکه بدعت چې په شکل د سنت کې پیش کړي. بدعت دی که نه یو کار نبی علیہ السلام نه دی کړی، صحابو نه دی کړی، انسان وایي دا ښه کار دی هسې. نو دغه بدعت د سنت په جامه کې پیش کول دا حق د باطل سره ګډ وډول دي. وتکتموا الحق، او مپټوئ حق لره. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ. واقیموا الصلاة، او پابندي کوئ د مانځه. وآتوا الزکاة، او زکات ورکوئ. وګوره حق پټول د دې نه مطلب دا نه دی چې یاره کومه مسله ستا ذهن له راتلو ستا مخې له راتلو بس بیانوئ. دغه حق نه دی. حق دا دی چې کم د کمې مسلې ضرورت دی هغه بیان کا. او بیا ځینې دې کې داسې باریکې مسلې ځینې خلک خطا شي هغه ناپوهې دې وجې نه. بجلیګر مولوي صاحب هغه یو تقریر کې ویل دی د دړی علم سره من عقل پکار دی. دړی علم سره من عقل هم پکار دی چې انسان کې څه نه څه سمجھداري او څه عقل پکې. او بیا هغه پکې یو قصه کړله چې یو عالم چې کوم دی نو هغه خپلو شاګردانو ته وی چې دا پیري مریدي دا په دې دین کې نشته دی، دا کومه ده د ځانه چې دیو پیران جوړ کړي دي او بدعات کوي دا نشته دی. او دا هغې پسې پیرانو پسې خبرې وکړې چې دا مشرکان دي. هغه سړی هغه دا خبرې زده کړې او سیده هغه کومه شاګرد چې و سیده راغی او د خپلې محلې او دی پیرانو خو خپل حیثیت جوړ کړی، ټول خلک د هغه تابع. نو دی راغی او چونکې دی خو دغه وخت کې طالب دی، بس دغه ټایم کې فارغ شوی دی، نو خلک د خبرې ته چېرته غوږ دي. دی راغی ده وویل یاره دا پیر چې کوم دی نو ډېر غلط سړی دی او داسې دی خبرې پسې وکړي. خلک پرې راغونډ شو، هغه یې سم وډبه ویواهه، ډېر زیات یې ووهو. دی لاړو بېرته خپل استاذ خواله وی ما خو حق وایي او خلکو دومره ووالم چې بس اوس خیره نساس که او ما خو حق ویلی و. هغه ویل حق دې څنګه ووایه؟ داسې ویل د حق په طریقه وایه که نه، دې سره عقل پکار دی. ته اوس بیا لاړ شه زما زه چې ته کومه ترتیب ښیم په هغه طریقه باندې ووایه. لاړ شه او دې خلکو ته ووایه چې د دې پیر صاحب دا خو ډېر عزتمند سړی دی. وره په هغه اخلاقو کې چې شکست ورکولی دا پیر صاحب خو ډېر ښه سړی دی، دا ډېر بهترین دی او د ده دا یو ویښته نه دی، دا چې چا سره یي که نه نو د رزق نه مالامال یي، کور به د برکتونو نه ډک وي، هر څه ډېرې پیدې د ریښتو ویل دي. وی لاړ شه اوس دې خلکو ته ووایه. هغه چې راغی په کلي کې خلکو ته وی د دې پیر صاحب دا خو ډېر برکتي سړی دی، د دا ټول اندامونه برکتي دي، خو دا یښته د ده دا یو یښته د ګیرې او د سر دا چې چا سره موجودو په کور کې نو کور به د خیرون نه ډکي او رزق نه مالامال یو داسې به مالداره کېږي به. هغه خلکو پیر صاحب ته ویل بس یښته راوباسه. هغه چې کوم دی نو یو لا یښته ورکوه، نو اوس ډک جومات او هغې له دا یو یښته هغه اول خو پکې
داسې په قلاره خلک په نمبر ته ولاړو که نه بیا چې کله خلکو ته پته ولګېده چې اوس خو یخته کم دي او دا خلک ډیر دي نو بس خړاوی پې کړله چې خړاوی کړله دا غریب نه ګیره یې میستل ده سر یختې ته یې میستل دي هغه غریب د سخت نیسته مړ شو لاړ چې کم ده نو سړی خراب کړه نو دغه طریقه باندې د هر شي د حق بیانولو د هغې هغه طریقه الله تبارک وتعالی وتکتم الحق حق مه پټوئ وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ واقیم دې وجې نه ځینې باریکې مسلې نو هغه انسان وکړي نو د هغې د وجې نه خراب شي د دې وجې نه حق هغه بیانول په ترتیب سره حکمت سره وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکات او زکات ورکوئ ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه یعنی مونځ کوئ د مونځ کوونکو سره په جمع باندې مونځ کوئ او د جمع بیا ډېر اهمیت راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ویله وی زما زړه دا غواړي چې زه د امامتۍ دا مونځ بل چاته ولکمه چې ته مونځ وکړه او زه لاړ شم په دغه ټیم کې چې څوک په کورونو کې ناست دي او کورونو کې دي او مانځله جومات ته نه دي راغل د دې دا کورونه وسېځمه حالانکې نبي علیه الصلاة والسلام څومره رحمدیله و اوس څومره سخته خبره یې کړله او بیا د دې ډېره احادیث دي په دې باندې الله ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه د جمع مونځ هغه بغیر د هغې نه بعضې علما خو وایي چې سره کیږي نه چې دا جمع سره نه کوي وګوره که جومات کې نه پکا ګوره مثال تلاول خو جومات ته کوشش کول یو انسان داسې دی چې هغه جومات ته نشي راسېدلی غره په سر کې دی او دوه کسان دي نو پکار ده چې هلته جمع وکړي او الله رب العالمین د دې خلکو نه ډېر خوشحالیږي ډېر زیات وایي دا خلکو نه الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي چې هغه په غره کې دي ځان له بیزې سره او په دې کې د مانځه ټیم راشي یو بانګ وایي او بل مانځه ته مخکې شي دواړه مونځ وکړي په جمع سره الله رب العالمین ته ډېر خوشحالیږي دې وجې نه کم ځای کې هم د باندې د مانځه وخت راځي که دوه کسان یې فورا مانځه ته ودرېدل په جمع سره مونځ کول دا صفت انشاءالله تعالی په ځان کې پیدا کړو د جمع سره مونځ کول بعضې وایي فرض دي بعضې وایي واجب دي خو دا به نه پرېږدي لنډه داره چې نه بیا پرېږدي سخت ضرورت د وجې نه پرېښودی شي لکه سخت باران دی بې انتها چې د هغې د وجې نه ستا ته چې کوم دی نو هغلته رسېدلی نه شي په دغه هغې د وجې نه پرېښودلی شي لکه نبي علیه الصلاة والسلام دا عذرونه ویل دي باران ته یې عذر ویلی دی نبي علیه الصلاة والسلام سخت مرض ته عذر ویلی دی یا امام غلط مونځ کوي نو دا عذر دی چېرې دا زه ځان له صحیح مونځ کوم او هغه غلط کوي ټک ټکې مونځ کوي نو دا زه مونځ پسې نه کومه بلکل دا عذر دی مونځ مه کوه بیا ځان له کوه دارنګې قرأت یې خطا دی یا ډېر زر زر مونځ کوي رکوع سجده پسې نشم رسولی دا عذر دی یعنی دا د دې عذرونو نه بغیر چې ښه صحیح مونځ کېږي صحیح اهتمام سره برابر قرأت صحیح دی او څه عذر شرعي درته نشته جمع مونځ پرېږدي نو بیا به سخت ګناهګار یې اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او هیر کړلی تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ دی آیات کې بل قباحت دی دریم قباحت د یهودیانو مشرانو چې اتأمرون الناس خلکو ته د خبرو حکم کوئ د نیکۍ او ځان هم هیر کړی دی د دې وجې نه حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وای په شب معراج کې ما څه خلق ولیده الله وای په شب معراج کې ما څه خلق ولیده چې د هغې د خولې دا شونډې د اور په قینچیانو باندې غوڅولی کېدي الله یې موږ ټول بچ کړي د اور په قینچیانو باندې د هغې دا شونډې غوڅېدي وای قلت من هؤلاء یا جبریل ما جبریل علیه الصلاة والسلام ته وی ای جبریل دا څوک دي وای قال نبی علیہ الصلاة والسلام وی جبریل علیہ السلام وی هؤلاء خطباء امتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب وی اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه خلق دي چې بل ته مسلې کولې او په خپل به عملې کولې
دا هغه خلک دي چې مسلې خو به کولی او ډېرې خیخي خبرې به خلکو ته کولی. د مونځ حکم به کاو په خپله به مونځ نه کاو، د زکات حکم به کاو په خپله به زکات نه ورکاو، نور چې کم د نیکۍ کارونه او بل ته به خبرې کولې خو خپله به کار نه کاو. نو دا خلک دي چې د اور په قینچیانو باندې د دې شونډې غوڅې دي. دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام دا هم وایي په ورځ د قیامت باندې به یو سړی راوستلی شي، یجاء بالرجل یوم القیامه، یو سړی به په ورځ د قیامت راوستلی شي، فیلقا فی النار، او دا به په دې اور کې واچولی شي، په اور کې به وغورځېږي پړمخ، فتندلق اقطابه فی النار فیدور کما یدور الحمار بروحاه، دا به داسې تاویږي لکه خر چې تاویږي، خرو ته ویلی شوی دی، دی به داسې تاویږي لکه خر چې تاویږي په جرنده باندې. مقصد دا پخوانه چې دا د دې اوس واضح مثال داسې لکه غوایه دی او هغه کته د ارټونه دي هغه تاویږي، داسې د ارټ نه اوبه راخیږي په هغې سره د غوایه تاویږي، یا غوایانو دلته غوبل به هغه غوایه داسې تاویده، دقه شانده کې به دا سړی د خر په شانده کې به دا تاویږي. او فیجتمع اهل النار علیه، ټول جهنمیان به دته راغونډ شي، ټول جهنمیان به ورته راغونډ، دا مشهور سړی او ټول جهنمیان به ورته راغونډ شي. فیقولون ای فلان ما شانوکا، ای پلان کیا ستا دا ولې دا څه چل وشه، ته خو یې پړمخ جهنم ته راواچولې، ته خو هغه نه وي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر، چې موږ ته به د ښو خبرو حکم کاو او د بدو نه به دې منع کولو، امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا ته نه یي، ته خو هغه سړی نه یي، ته ولې راواچولې؟ نو قال دی به وایي کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه وانهاکم عن المنکر واتیه، ما به تاسو د ښو خبرو حکم کاو خو خپله مې نه کول، ما به تاسو ته د بدو خبرو نه مې منع کولی خو په خپله به مې بد کول. نو دغه حال مې دی. دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام دا هم فرمایي وایي د هغه عالم مثال، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. د هغه عالم مثال، د هغه مبلغ مثال، د هغه دعوت کوونکی مثال، د هغه بیان کوونکی مثال، د هغه خطیب مثال چې هغه خلکو ته د خیر خبرې کوي، د پیدې خبرې کوي، دین بیانوي، خو لا یعمل به، په خپله په هغې باندې عمل نه کوي، کمثل السراج، دا په شان د ډیوې دی، د مومبتۍ په شان دی، یضیء للناس چې خلکو ته خو رڼا ورکوي، خو ویحرق نفسه، په خپل ځان اوسېږه. مومبتۍ تاسو لیدله هغه چې اور ورته ورته کي نور خلکو ته رڼا یې ټولو ته، کم خلک کمره کې هغې ته رڼا کړي، خو خپله غریبه چې بیا یې ګورې یو څه لږ وخت پاسه هغې سته ختمه شوي، سیزلی شوي، ټوله وسوځي. نو د دې مثال داسې دی. دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام وایي څه خلک ان اناسا من اهل الجنه یطلعون على اناس من اهل النار، وایي څه خلک د جنتیانو نه به دیو به جهنمیانو ته ورښکاره شي، نو جهنمیانو ته به وایي ای جهنمیانو تاسو ولې د جهنم ته راغلي، تاسو د جهنم ته ولې راغلي؟ او والله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منكم، اے زمنګ د په الله قسمی دا تاسو چې سویل ای جهنميانو، تاسو چې دنیا کې موږ ته د خیر کمې خبرې کولې، موږ حق عمل کړی او موږ ځکه جنت ته راغلي یو، نو تاسو ولې د جهنم ته غورځېدلي؟ ډېره د افسوس خبره ده. الله دې موږ بچ کړي چې دومره څومره خفګان به وي، دا خفګان نه دی الله ټول مسلمانانو سره چې تاسو چې موږ ته سویل که نه موږ حق منلي وو، نو موږ ځکه جنت ته راغلي، نو تاسو ولې جهنم ته، تاسو خپله څه نه کول؟ هغې وایي انا کنا نقول ولا نفعل، موږ خو باسې ویل کول به هم نه. د دې وجه نه شاعر وایي ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم، چې ته د بدو خیونونه هغه بدو خیونونه منع کول مکوه چې په خپل هغې ته راتګ کې عار علیک اذا فعلت عظیم،
دا ډیره د شرم خبره ده پتا باندې ډیره د لوی شرم خبره چې دا کار کې پبدا بنفسک فانهها عن غیها فاذا انتهت عنه فانت حکیم وې د ځان نه شروع وکا د ځان نه شروع وکا ځان نه شروع کړه اول دعوت ځان ته دی د ټولو ناول دعوت چاته لري ځان ته بیا وروستو خپل کور ته خاندان ته وانذر عشیرتک الاقربین خپل خپلوان لول ویراوه خپل خپلوان لول دعوت ورکا دغه دعوت داغي به بیا پیدای وای د ځان نه شروع وکا او کله چې ته د دغه ګناهونو نه منشې نو فانت حکیم ته بیا هوښیارې فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم بیا بستا دا وعظ قبل ولشي او استاد دی خبر اقتدا بکیږي استاد تعلیم به پیدا ورکي وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض اغا انسان چې خپل عمل نه خلق ته د نیکی حکم کوي د دې مثال د هغه ډاکټر دی چې ډاکټر بل علاج کوي خو خپل بیمار دی د ځان علاج نشي کولی او بل علاج کوي وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع تخور تقوا د پرهیزګاری خبرې کې گویا چې ته تقواداري پرهیزګاری خو هغه دا گناهونو بوی ستا د جامونا ستا د جامونا ستا د بدن نا اغرخیجی وَإِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونَ بِالَّذِي لَا يَفْعَلُونَ لَمَجَانِينٌ وَإِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْرَعُونَ سخلق داسی دی چې آغا خلقو تا دا آغا څه حکم کوي چې خپل نه کوي دا لیونی دی اگر چې په دیو باندې چپه ناراضي خو ګوره بیا په دې کې دا یو مسله یاد وساتئ د دې دا مطلب نه دی چیرې څو پورې مې ځان نه سم کړی نو بل ته بالکل خبره نه کوم دا خبره هم غلطه ده دا دواړه مستقل کارونه دي دعوت او خپل عمل دواړه مستقل کارونه دي ګوره که چا دا یو وکا اگر چې ګوره خپل د عمل نشته بل دعوت ورکې نو ته تابع نور به ټول جنت ته بوزي جنت ته ټول بوزي خو لیکن دیو جن زمونږه شیخ صاحب هغه یو خبره کوله استادانو ته هغه د ماشومان مو وای او ماشومان سره یې ګوره ځکه اکثر داسې دي مدارسو کې بعضی اوس خو الحمدلله ډیر پخوانه دی پنجاب کې بالکل چې کوم نو داسې یو قاری صاحب هغه مال دل نو هغه چاړه شوی ما قاری دومره والم د قاری د والو د وجنه چاړه شوی دومره وال به کول ډیر سخت وال به کول نو هغه دا وال ګوره او خپل ماشوم خپل چې څوک پرس کی کنه خپل ماشوم دومره نه وای خو پردي ماشوم نو وی ګوره ودا ماشومان مو وای دا خو ماشومان دي نابالغ الله رب العالمین دی ته سنوي ګوره مرفوع قلم دی او کتا سو دا ټول جنت ته وځي کنه خو چې تاسو جهنم ته ځئ نو دا څه ګټه خو نشوه چې دا ټول مثال په تور دا ټول خلق ته جنت ته بوت لګنه ټول خلق ته دومره دین وخایا او دومره سبق دی وای چې ټول جنت ته بوتله خو خپل جهنم ته روان یو پیټي دی هغه ست جهنم ته روان نو هیڅ ګټه نشوه بلکې خوان خدا کوي چې انسان نورم جنت ته بوزي خو لاول خپلم لاړ شي کټوله دنیا جنت ته لاړ شي خو یو انسان په خپل جهنم ته ځي نو څومره لوی د خفګان او د تاوان خبره ده او کته رواني جنت ته او نور دم ځان سره روان کړل دغه د مزه کار دی نو دی دا مطلب نه لري چې انسان بل تواله خبره کوي چې د پوره په پوره باندې سم شي نه بل ته دعوت امر کوه خپل عملم کوه خپل عمل کوشش کوه خپل عملم سموا مقصد دا چې د بل د اصلاح سره سره خپل اصلاح هم کوه او دارنګه دا مقصد نه چې ځان دې سم کړي نو بل ته مسلې نه کې کچا عمل ونه کوي یو ګناه وکړه خو کدی ور سره سره دعوت هم بیا نه ور کوي نو بیا ډبل ګناه ده او دیو جن د سبم چاته نه وای لکه یو سړی دی هغه بی عمل دی عمل دا خپل نشته لکه هغه ګناګار دی او تا ته ویل چې لکه مانزل راځه او ته زمړ ورکشه ته کم ځای سي
من گزار بالمعصیه دی خبره باندې الله خفه کیږي دا به نه وي که ډېر سخت ګناهګار انسان دی خو تا ته ښه خبره وکړه بس لبیک بالکل الله دې توفیق راکړي ټایم کې نشي کولی الله دې توفیق راکړي خو لیکن هغه ته به په هغه ټایم کې داسې نه کوي چې رستا خو عمل نشته دی ته راته ولې وې نه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان ابغض الكلام الى الله تعالی ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ټولو خبرو کې د ټولو نه الله چې بدی شي کومه خبره هغه دا ده چې ته یو کس تا ته وایي چې اتق الله د الله نه ویریږه او ته ورته وایې چې ځان سم که مړه ته کوم ځای د الله نه یریږي وایي دا خبره د الله ډېره بدي شي د دې وجې نه چې د نیکۍ خبره څوک هم کوي که نه تر دې پورې شیطان نه دی شیطان د حدیث د باقاعده خبره اوږدېږي خو د یو وخت پکې وایم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په کجورو باندې مقررو د کجورو د حفاظت دپاره یو غل لاغې او د چې کوم نه نو دغه کول د کجوري ځان له غونډولې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پرې راغی ونیو دو هغه ورته ډېر فریادونه وکړه وې زما بچي مې وږي دي او بس اوس مې پرېږده بیا غلا نه کوم اوس باندې پرده راواچوه هغه ویل زه ټیک ده ځکه پردې په مسلمان باندې اچې ته په یو غلط کار ویني نو څه وخته پورې په هغه پرده واچوه الله پې پردې اچي نو ته یې پې واچوه که نه نصیحت ورته وکړه او هغه خلکو کې شرموه مه دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه پرېښود ویې زه ټیک ده سبا له د شپې چې بیا هغه غل بیا راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ته خو بیا راغلی ونیو دو بیا یې ورته فریادونه کول جړلې وی اوس مې پرېږده بیا نه راځم هغه ویې زه نن مې بیا معاف کړې بیا یې پرېښودو پرده یې پې واچوله په درېیمه ورځ چې راغی وی نن خو دې سره نه پرېږدم وی تا یو ځل نه شو ته خو خپوغ غلې تا اوس زه نبي علیه الصلاة والسلام له بوځم هغه ویل پیغمبر له مې مه بوځه او تا ته به زه یو دم وښیم او که دا دم دې ووایه که نه بیا به یو غلم نشي راتلی هغه وی څه وی آیت الکرسي وایه په دې باندې آیت الکرسي وایه نو بیا به یو هېڅوک هم غلاله نشي راتلی ستا نقصان به نشي کولی هغه وی زه پرې مې ښودی پرېښودو سبا له راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته وی د الله پیغمبره داسې کار راسه وشو نبي علیه الصلاة والسلام مخکې نه الله ورته وحي کړې وه هغه بېګاني غل سره چې څنګه ابو هريره رضی الله عنه راښکاره شو نبي علیه السلام یې بېګاني غل سره څه وکړه هغه ورته ټوله قصه وکړه او یې ما ته ویل چې آیت الکرسي وایه نبي علیه السلام وی دا شی ډېر غټ دروغجن دی د دوپړانو دوپړ دی او غټ ګاډري دی خو دا خبرې رښتیا کړله دی رښتیا ویل دي نو ګوره شیطان هم چې کله رښتیا ویل دي هغه ته نبي علیه السلام وی دا ومنه چې رښتیا دي نو که شیطان هم یو ښه خبره کړي یو ډېر غټ ګناهګار سړی دی او هغه ښه خبره وکړي نو وی منه هغه ښه ویل ده هغه خراب یې مه منه او ښه خبره یې ومنه دې وجې نه دا د الله تبارک وتعالی د یهودیانو قباحت ذکر کوي چې هغې به عمل نه کوو الله وایي اتامرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او هېر کړلي تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا بالصبر والصلاة او مدد وغواړئ د الله تعالی نه په صبر او په مانځه سره وانها لکبیرة او یقینا دا کار خامخا ګران دی صبر کول ډیر ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې الذین کسان یظنون چې هغې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې دیو به میلاویږي د خپل رب سره چې د چا دا عقیده ای چې زه به د الله سره میلاویږم هغه ته یو کار هم ګران نه دی هیڅ کار ورته ګران نه دی ګوره مونځ به هغه چاته ګراني صبر به هغه چاته ګراني چې هغه د آخرت امید نه ساتي د الله د ملاقات امید نه ساتي او چې د چا د جنت تمایي د ملاقات د الله تمایي د حوض کوثر د اوبو د څښلو تمایي هغه انسان ته هیڅ کار بیا د دین ګران نه دی وإنها لكبيرة یقینا دا ګران کار دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې الذین هغه کسان یظنون چې داغي یقین دی انهم ملاقو ربهم چې دیو به میلاویږي د خپل رب سره
وانهم الیه راجعون او یقینا دیو بدی الله تعالی ته واپس کیږي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي د دې زنه وسه د سورته بقره نه دي نه یا بنی اسرائیل پدې کې اوس الله تبارک وتعالى بیا خطاب ذکر کوي بنی اسرائیل ته بیا خطاب دی اوس دا دویم ځل باندې ولې ذکر کیږي دا الفاظ دوباره ولې ذکر شو نو جواب دار چې آلته خطاب چې اے بنی اسرائیل زما بندگی وکړي دلته خطاب دی چې الله رب العالمین په خپل نعمتونو شماري چې دا مې د باندې کړلي دا ورس به تاسو وک شي چې څومره انعامات به الله کړلي هغه ته مختصرا وای تفصیل نشته اجمالا ذکر شوی دی چې دا نعمت دویم دا دی چې هغه خطاب مخکینو بنی اسرائیل ته او دا خطاب دی موجوده بنی اسرائیل ته الله یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئ نعمتي التي نعمتنا زماغا انعمت علیکم چې ما انعام کړو پتا سو باندې وانی فضلتکم او یقینا ما غرواله درکړی تاسو لرا علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانه باندې په مخلوقاتو د خپل زمانه باندې او دا معنی ځکه کو چې په مخلوقاتو د خپل زمانه د سنوي چې په مخلوقاتو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چې دی د په ټولو انسانانو باندې د پیغمبرانو نورستو دیوتا غرواله میلاو دی د بنی اسرائیل نه غوړه دی بنی اسرائیل ته چې غرواله میلاو نو صرف پچا باندې په خپل زمانه کې د هغه دور په خلکو کې د ټولو نه غوړه خلک بنی اسرائیل وانی فضلتکم یقینا ما غرواله درکړل تاسو له علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانه واتقوا یوما ويریږي د عذاب د داسې ورځې لا تجزی نفس چې بدله به نشي ورکولی یو انسان عن نفس بل انسان ته شیئا د څه شي الله وایي د هغې ورځې د عذاب نه ویریږئ لا تجزی چې بدله به نشي ورکولی نفس یو انسان عن نفس بل انسان ته شیئا د څه شي یا بله معنا لا تجزی نبشی د پکولی نفس یو انسان عن نفس د بل انسان نه شیئا څه شی د عذاب نه ولا يقبل منها شفاعة او نبا قبل ولی شر د انسان نه سپارش ولا يؤخذ منها عدل او نبا غستلی شر دینا جرمانا ولا هم ينصرون او نبا دیو سره مدد کولی شي ګوره دنیا کې د خلاصې څلور لارې دي یو دار چې څوک جرم وکي نو هغه وتښتي او بل کس دغه په ځای باندې راشي په آخرت کې به دا لار بندوي که ستاسو خیال وي په دې بار ملکونو کې داسې چانه غلطي وشي لکه یو سړی گاډی چلی او دنه اکسیډنټ وشي بل څه غلطي د هغې نه خلاف ورزي د قانون خلاف تی وشي او بیا هغه سره لایسنس هم نه نو هغه سړی هغه شاته شي هغه وتښتي کم چا سره لایسنس نشته او چا سره بل ملګری دی رشته دار دی خپل دی لایسنس ور سره شته هغه را مخې ته شي نو هغه کیس کې لږه نرمي هغه جرمانه پې کمه شي هغه کیس نرم شي دا کار په دنیا کې کېدلی شي خو په آخرت کې نشي کېدلی چې یو کس وتښتي او بل دی راشي نه تښتېدل نشته دویم دویمه طریقه د بچاو په دنیا کې دا ده د خلاصي چې غټ غټ خلک وګوري هغه وله سپارش وله وکړي ایم پی وګوري ایم این اے وزیر اعلی گورنر وغیرہ دا خلک وګوري هغه وله سپارش وکړي آلته دا گورنران نشته دی آلته چې کوم دی نو بس سپارشیان هغه به یي لکه پیغمبران به شهدا شهیدان به او دغه شان حافظان به عالمان به او دغه شان هغه بچی ماشومان چې کوم د مور او پلار په ماشومتوب باندې وفات شوي هغه به دا به سپارش کوي خدام د الله د اجازې نه وروستو او کافر له نشي کولی ګوره پیغمبر ولې نه دی خو هغه خپل پلار له سپارش نشي کولی چې کله پلار کافري پیغمبر خپل رور له سپارش نشي کولی خپل ښځې له سپارش نشي کولی خپل بچی له سپارش نوح علیه السلام زوی کافرو خپل بچی نشي خلاصولی سپارش دغلته بیا کار نه کوي دریمه طریقه د خلاصي په دنیا کې دا چې مال دولت ولګي
بس روپۍ استعمال کې رشوت ورکې خلاص شي هلته که دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي او چاله ورکې الله رب العالمین له ورکې الله یې نه قبلوي. څلورم دا دی چې خلک راوباسي روډونه بند کړي جلسې او جلوسونه وکړي زنده‌باد مرده‌باد چغې پکې وویلی شي هلته هم دا کار نه کیږي. دا څلور وانه لارې به قیامت کې دا بندي صرف څه پکارېږي صحیح عقیده او صحیح عمل دقه پکارېږي صحیح عقیده او صحیح عمل او سپارش چې کوم دی سپارش دا به ماوې قبلیږي خو د الله د اجازې نه وروستو د الله د اجازې نه وروستو او د مؤمنانو دپاره او هغه دپاره هم څه خلک دي چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله به پخپله هم سپارش کوي ځان ته د مؤمنانو دپاره. الله وایي واتقوا ویریږئ یوما د سزا د داسې ورځ نه لا تجزي نفس چې نه بشي د پکولی یو انسان عن نفس د بل انسان نه شیئا څه شی د عذاب نه ولا يقبل منها شفاعة او نه بشي قبلولی د ده نه سپارش ولا يؤخذ منها عدل او نه به واخیستلی شي د ده نه څه جرمانه ولا هم ينصرون او نه به دیو سره مدد کولی شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ دا څلورم باب دی د اولی حصې چې کومه اوله حصه وه د ابتدا نه د 97 نمبر آیت پورې پای کې څلور بابونه نو دا څلورم باب دی تر آخر د دې حصې پورې د 97 نمبر آیت پورې په دې کې شپږ خطابات دي بني اسرائیلو ته. اولنی خطاب د دې ځای نه واله د 63 نمبر آیت پورې او په دې کې اته نعمتونه په بني اسرائیلو باندې او 2 عذابونه دا د دې خلاصه ده خاص دیني چوړلې د اولنې د 63 نمبر آیت پورې نه دی دې نه د دې 49 نمبر آیت نه والا د آیت نمبر 63 پورې اولنې خطاب د بني اسرائیلو ته او په بني اسرائیلو باندې اته نعمتونه او 2 عذابونه دا ذکر کوي. اولنې نعمت چې د فرعون نه مې د نجات درکړی او د فرعون نه مې خلاص کړي څومره ظالم بادشاه. دویم نعمت د ډوبېدلو نه نجات من الغرق د ډوبېدلو نه مې بچ کړی په دریاب کې مې در لارې درکړي. دریم نعمت عفو عن الذنب ګناه در نه وشوله الله رب العالمین درته معافي وکړه. څلورم نعمت اعطاء الکتاب تورات مې تاسو له درکړه تورات کتاب د الله کتاب تاسو درکړی شو. پنځم نعمت بعث بعد الموت مرګ در باندې راغی او مړه شوی او الله بیرته بیا ژوندي کړی. شپږم نمبر وریځ مې ستاسو تابع کړله په میدان تeh کې ستاسو ګرمي کېده الله د باندې د پاسه وریځ راوستله. او وم نعمت انزال المن والسلوى میدان تeh کې تاسو مزدوری دیاړي وغیرہ نشو کولی نو تاسو له الله تیار خوراک درکړه بې کړاوه خوراک تورنجبین او مړزان الله درکړه. اتم نعمت انفجار الماء من الحجر د ګټې نه تاسو دپاره اوبه راووتې 12 قومونه وی 12 خاندانونه وی او د هغې نه الله رب العالمین هر یو خاندان دپاره جدا جدا چینه الله رب العالمین پیدا کړه. او 2 عذابونه یو عذاب چې تاسو د الله رب العالمین خبره بدل کړه د الله په حکم کې تغییر او تبدیل هم راوستی او الله رب العالمین د باندې عذاب راوستو. دویم دا دی د الله د نعمتونو ناشکري م کړې وه نو الله سپک کړی الله ذلیله کړی د ناشکرۍ په وجه باندې. دا په دې باب کې دا خبرې به کېږي. نو اولنی نعمت چې د فرعون نه مې درله نجات درکړه الله وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کله چې مې خلاصې درکړه تاسو لره د فرعون نه من آل فرعون د فرعونیانو نه ټولو فرعونیانو نه ځکه د هغې غټ لښکرو دلته ګوره په دې ځای کې یو څو خبرې دا یادې کړو موږ او تاسو. یو خبره چې فرعون څوک و نو د هغې جواب دا دی چې فرعون د مصر بادشاه ته به فرعون وایه لکه دا فرعون داسې یو خپل نوم د ده نه و د مصر چې به کم بادشاه و نو د هغه ته به فرعون وایه. او دارنګې د روم بادشاه ته به قیصر وایه که هر څوک به د هغه خپل نوم به که هر څوک چې د روم بادشاه به شو نو هغه ته به قیصر وایه. د پارس بادشاه ته به کسرا وایه. او دارنګې د ترکو چې کم بادشاه د ترک هغې ته به خاقان وایه. او د یمن چې کم بادشاه هغې ته به تبع وایه. او د حبشو چې به کم بادشاه هغې ته به نجاشي وایه. دا د دې خپل نومونه لکه اوس هم د مسلمانانو چې کم مشر نو هغې ته خلیفه وایي خلیفه صاحب
او دارنګ امیر المؤمنین دا د مسلمانانو نمونه دغه دي دا به ورته وایم دا هر چې کم دی نو د بادشاهانو خپل نمونه د دغه زمانی چې کم فرعون د موسی علیه السلام د دور د چې کم دی نو دغه وخت فرعون د څه نوم نو بعض علما وایي د نوم قابوس د نوم قابوس د دې فرعون د موسی علیه السلام د دور چې کم فرعون د څه نوم قابوس او د پلار نوم مصعب او د نیکه نوم ریان بعضې وایي چې د دې فرعون نوم ولیدو او د پلار نوم مصعب او د نیکه نوم ریانو نو ګوره په دې پلار او د نیکه نوم کې اختلاف نشو خو د خپل نوم کې یا قابوس یا ولیدو دا نومونه یو او بني اسرائیل دیو چې کم دی نو څنګه دا فرعون بادشاه شو په دې باندې مقرر شو نو د دې باره کې علماء کرام ذکر کوي چې دا فرعون چې کوم فرعون دی بلاول عطر خرڅول لکه عطر که ستاسو خیالي بازارونو کې داسې یو معمولي سړی لکه داسې غټ کاروبار نه وي هسې یو ځای کې ناست خپل دوکان هم د غریب نه وي دې فرعون لاول عطر خرڅول دا خوشبویانې دا سپري دا خرڅول یو ځای کې به ناست و غریب بیا او غټ غریب و که نه دی په ورځ د قیامت به غټ غریب وي د قرضونه پرې راغله ځکه شی پیسې به یې لږ ګټلې او خرچه به یې ډېره کوله او دغه شانته کې لوپري ډېره کوله بس قرضونو راګیر که په اپلسه غریب شو پستر الی الخروج بس د هغه ځای نه وتښتېد ځکه قرضدارو نه تنګ شو یو قرضدار یې به ورته ویل زما روپۍ بل به وي او په هغې کې ګټلې نه بس وتښتېدو چې وتښتېدو لاړو شام ته خو ارامي خو ډېر هوښیار وګورئ شام ته لاړ چې شام ته ورسېده هلته هم څه سمیه ونه خوړو لی ملکونو باندې ګرځېده خو شام کې څه خپه ونه لګېده هغه ځای نه م وتښتېد لاړو مصر ته چې مصر ته لاړ په مصر کې یو بانډه وه په هغې کې پټي و هغه پټو کې ده تپوس وکړه چې یاره دلته را خټکې په څو روپۍ ده خټکو ته یې څه زړه شوی و هغه ته ویل که یوه بوجۍ الي یوه بوجۍ په 1 روپۍ ده چې دی خو دغه ځای نه بیا لاړو ښار ته ښار کې معلومات وکړه چې دلته خټکي هلته یو خټکی په 1 روپۍ و نو بره په بانډه کې یو بوجۍ په 1 روپۍ و او لاندې یو خټکی په 1 روپۍ ده ویل دی کې کار وځي بس دا کاروبار شروع کومه د خټکو کاروبار شروع کړه هلته چې کوم دی نو بره به یو بوجۍ خټکی واخېسته او لاندې به بیا راغې ښار ته په ښار کې به یو خټکی په 1 روپۍ باندې خرڅاو 1.5 روپۍ په دې کې وګټلې خو بیا دا فرعون چې کوم دی نو د سوچ وکړو چېرې دا خو بیخي ښار ناپرسان دی هېڅ تپوس نشته چا په څو باندې څه شی خرڅ که او څه چل چا وکړه چا سره زیاتې وکړه غریبانو سره ظلم زیاتې وکړه هېڅ پروا د چا نشته بس ده ویل یاره که دې کې کار وځي په دې مصر کې په دې کې دا چل کېږي لاړو په مقبره کې کېناستو چې کوم مین مرکزي مقبره وه غټه مقبره وه هلته کېناستو او هلته ده چې کوم دی نو دا ټیکس ولګاو چې چا به مړی راوړ هغه نه به 5 روپۍ اخیستې چې 5 روپۍ راکوه دې مقبرې ته د مړی خښې نه 15 روپۍ مال راکې او خلکو ته به ویل زه بادشاه کېنولی یم ډېر وخت یې دغه شانته کې و او وبا مرض راغلی و وایي دومره ډېر خلک په دغه وخت کې مړه شو او ده دا 15 روپۍ اخیستې ډېرې روپۍ وګټلې روپۍ یې وګټلې په دغه طریقه باندې د مقبرې کې ټیکس لګولی او بس په مقبره مړي به خښېده او دله روپۍ ورکولې د څو کلونه په دې باندې وشو آخر دا ګوره بادشاهانو ته خو ولې پته لګېږي نه دی مشرانو دی لیډرانو ته چې کله خپله پې سخته راشي چې خپله سخته پې نه راغل که نه نو دا غریب اړو ته څه پته مو ته نه لګي ځکه هغه یو بادشاه ویلي و چې یاره بار خلک د لوږې نه مړه دي نو خپل لورې ویلي وی دا پراټې ولې نه خوري هغې ته پته وه چې یاره دلته څه سخته په هغې څه سخته نه راغل که نه چې کله پې سخته راشي بیا ورته پته لګي نو هغه د بادشاه یو خپل رشته دار مړ شه چې هغې راغله اوس دا خو خبر نه دی ده خو بادشاه نه پېژني که نه چې کوم بادشاه دی دی پېژني نه بادشاه راغی د هغه چې کوم خپل رشته داران هغه مړ شوی ده ورته ویل 5 روپۍ راوباسي هغې ویل ته چا کېنولې لکه وی زه بادشاه کېنولی یم بادشاه خو دا دی موږ سره دی بس چې کوم دی نو سړی یې ګرفتار کړ چې ګرفتار یې کړ دې حرامي دا کار کړی و چې ده دا روپۍ نه وي ضایع کړ ټولې روپۍ راواخېستې وې دا والی ما صرف تاسو ته سوچ او فکر کې خبره اچوله چې ستاسو دا څنګه ملک دی دا تاسو څه کوئ چې چا څه وکړه جو هغه به کوي لږ ځان کې سوچ پیدا کوي فکر پیدا کوي
او دا روپۍ ټولې در واخلې ستاسو روپو ته محتاج نه یم خو لږ د دې خلکو غم کوئ لکه بادشاه ویل دا خو ډېر ښه سړی دی بادشاه ځان سره مشیر مقرر کړ لاړو د هغه خټکو والا مشیر شو مشیر وزیر اعظم او مشیر صدر هغه شو چې لاړو هلته چې کوم دی مشیر شو هغه مشورې ورکولې دی ارامي خپل مقام داسې ساز که لاول هغه بادشاهي هغه زار ورک هغه مړ که او په خپله بس په بادشاهي باندې کېناستو او لږ وخت پسې بیا دا وکړه انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم زه الله یم بس د خدای دعوه یې وکړه هغه د عطر والا د قرضونو نه تښتېدلی انسان د خټکو والا انسان هغه بیا ځان د څه وایي خدای وایي او د خدای دعوه وکړله او د بني اسرائیلو ماشومان هغه بیا حلالول اوس دا یې ولې حلالول وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کله چې خلاصې در کو منګه تاسو تر فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولې تاسو العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم چې حلالول به زامن ستاسو دی ولې حلالول نو د هغې مختلفې وجې علماو ذکر کړلې خو صحیح وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین ویلو چې ستا په اولاد کې به یو کس پیدا کیږي او د هغه د وجې نه بعد د فرعونیانو دا دبدبه او دا زور ختمیږي چې د دې ملک دا ظلم به ختمیږي چې کله دا خبره دا بیا بني اسرائیلو کې را نقل کېده نو په مجلسونو کې بني اسرائیلو به خپل منځ کې ویله آخر دا چې فرعون ته راورسېده نو فرعون دی بني اسرائیلو سره ډېر ظلمونه کړي خو یو د دې اولاد وجل په دې طریقه باندې علما ذکر کوي 9,90,000 ماشومان د وجلیو دی ظالم 9,90,000 ماشومان د دسې بچاړه باندې حلال کړیو او دی بني اسرائیلو ورته قتل سی ورته ویلی نشو الله وایي کله چې مې خلاصې درکو تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولې تاسو العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم چې حلالول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودلې ستاسو زنانه وفي ذلکم بلاء او په دې کې امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه